اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزیز تاسو قربانی مسلمان تاسو کوی چمکنی ټي وي موجود ما په الخدمت فاونډیشن افیس صوبایي افیس کې چېرته چې موږ سره موجود دی زموږ د کلي فخر او د دې صوبې د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص چمکني صاحب چې دی هغه زموږ د کلي فخر دی او د وروستو څو کلونو راځي خپل خدمات ولنټیرلی خدمت فاونډیشن ته ورکړي دي او هغه د دې هیڅ قسمه څه تنخواه یا څه نه لري او فی سبیل الله ته کې لګوي او د غریبو اولس د خدمت کې کوشان دی او په مختلف هغه بم دھماکې وشي که چېرته زلزله راشي که نور څه داسې آفت نو دوی او د دوی ټیم په فرنټ باندې او د دې قوم خدمت کوي موږ سره موجود دی خالد وقاص چمکني صاحب هغوی سره به را روان رمضان په اړه کې یو څو خبرې اترې کوو خالد وقاص چمکني صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر څنګه جی شکر الحمدلله سر ما چې څنګه پوینټ روکو ویلي تاسو د وروستو څو کلونو راهیسې ولنټیرلی خدمات کوئ دلته کې دا دوی څومره موده مو شوه او دا څنګه پاسبل دي تاسو بالکل فری آف کاسټ لګیا یې خدمت کوئ بسم الله الرحمن الرحیم شکریہ نعمت سبحان بھائی او چمکنی ټي وي همیشه تاسو په دې مختلف مواقعو باندې راځئ هغه ایونټ کوریج هم کوئ او د خپل کلي نه یو ډېر ښه شعور ورکړو پازیټیو صحافت هم وکړو او دا یو کمیونیکیشن هغه چې د خلکو ته رسېدو لپاره یو ذریعه ده الخدمت فاونډیشن سره وابستګي خو مخکې تاسو سره ستاسو یاد چې ما ذکر کړو هسې خو د 2005 زلزلې نه زه د هغې څه یم چې موږ لا کالج کې چې زلزله راغلې وه بیا هغې نه پس 4-5 میاشتې بالاکوټ کې موږ خدمت هغې نه پس ته د دې خدمت خپل یو ټیسټ دی ذایقه ده خوند دی نو هغې کې بیا دا اړوسه میټر کوي نه چې ته دې تنخواه اخلي یا دغه دا کوم سټسفیکشن دی د بل په خدمت کې یا بل ته سړی چې یو خیر رسوي نو هغه اطمینان هغې نعم البدل بل څه نه لهذا دا یو دویم دا چې ستا ذهن کې دی چې ته د الله تعالی نه د دې د اجر متلاشي نو بیا د دې خبرې بیا بل څه نعم البدل نشته دی او هسې خلکو ته ښکاري چې لکه د دې ته تنخواه یا خو د دې چې کوم خیر دی چې ستا صحت ټیکې ته پر صحت روغ جوړوي تا ته په کور کې په معاشو کې په کاروبار کې روزګار کې د دې الله تعالی خو به ستا مدد کوي ګوره چې دا حدیث شریف مفهوم دی کنه الخلق عیال الله مخلوق د الله کومبه ده نو دا څوک هم چې د الله د کومبي او مشکل لري کولو کې منډه تړوي خپل وس کوي ول الله تعالی به هم داسې پریږدي سر دا راته ووایي چې رمضان را روان دی د دې رمضان کې به تاسو کوم خلکو ته دا پیکیجز ورکوئ کوم علاقو کې به ورکوئ څنګه هر کال الخدمت فاونډیشن نه فوډ پیکیج موږ ډسټریبیوټ کوو نو دې ځل هم د ټوله صوبه کې د صوبې 35-36 ډسټرکټس راځي یعنی هغه د ډي خان نه واخله ډي خان ټانک او جنوبي وزیرستان د صوبې یو سر دی پر چتراله پورې اپر چتراله پورې او دې خوا د هزارې کوهستان یعنی بیشام نه خوا تورغر او هزارې کوهستان پورې او د قصیده وسطي اضلاع ټول شو ملکن ریجن شو د ټولو کې الحمدلله الخدمت سټرکچر شته دی هلته د الخدمت آفس دی والنټیر دي نو دې ټولو ځایونو کې به انشاءالله موږ فوډ پیکیج تقسیمو د رمضان دې ځله لږ دا رمضان موږ سره لږ کوټې بدل ماحول کې راځي ستاسو په علم کې چې دنیا کې عالم اسلام هم او دنیا کې د څومره هیومانیټیرین ارګنایزیشن دی هغه ډېر په فلسطین حوالې سره ډېر تشویش کړي نو بهرحال خو چې څومره موږ سره ګنجایش موږ په خیبر پښتونخوا 50,000 فیملی ټارګټ کړي چې دې ته موږ دا فوډ پیکیج رسو د یو میاشتې کم از کم د خوراک چې کوم ضرورتونه دي هغه ورته پوره کوو چې په هغې کې به انشاءالله غوړي چیني اوړه دالونه او دقسې تورې چې او د کور څه ضرورت کېدی شي ټول به پکې شامل وي او دا به یتیمانو کونډو معذورو د دې سره سره دیاړیدار مزدوران ټرانسجنډر دې سره میډیا ته وابسته کډیزر صحافیان څوک وي او علماو دینی مدارس طالب علمان د معاشري هغه ټولې طبقې چې هغه جون هغې ته د مهنګایي د لاسه او نور ایشوز د لاسه ورته مشکل دی نو هغې کې به انشاءالله دا فوډ پیکیج تقسیمیږي یو طریقې کار دی طریقې کار هم تاسو ته معلوم دی دا ټول رمضان زموږ رمضان کمپین ډېر ایکټیو وي خلکو روجي دی چې لکه سهولت او آرام دپاره چې زموږ د ټول ټیم دا ډېر په دغه دې سینس کې ثوابونو ګټلو میاشت هم ده نو خو زموږ دا ټیم پکې مسلسل دغې چې
د خیر خبر میاشت د خیرات میاشت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صدقې اسم ډېر خو دي کې بالکل وای داسې د تیز هوا غوندي مطلب تشبیه وسه داسې وکړي چې دمره د خیر په دې کارونو کې د مخکې نه زیاتېدو نو دا تعلیمات موږ هم اپناو ان شاء الله. سر دا خو د صوبې حوالې سره موږ خبرې کوي بیا زموږ راځي خپل ښکلې کلي چمکني د چمکني کې به ستاسو څرنګه پروګرام په دې پروګرام ترتیب باندې لږ زموږ ناظرین خبر کړي د نورو کلونو غونتی دی کالم ان شاء الله په سوګنو کې د رمضان او د اختر حواله سره چې څومره زموږ یتیمان ماشومان دي او کونډې دي او داسې نور هغه کمیونټیز دي چې هغه مستحق دي هغوی دپاره ستاسو علم کې تیر کال مونږ د اختر د کپړو او د نور لوازمات چې د اختر سګي د هلکانو جینکو دواړو دپاره یتیمانو دپاره پروګرام کړی دې ځل ان شاء الله خواهش هم ده چې لومبنۍ یا دویمه درېیمه رجوع کې پورې مونږ هغوی ته د اختر دپاره کپړې واخلو چې د رمضان او د اختر په خوشحالیانو کې هغه ټول خلک ماشومان بچیان زمونږ بچیان چې د هغوی وس نه وي استطاعت نه وي د کپړو اخیستو یا د نور چې کوم د خوشحالیانو دغه کېدی شي اول به الخدمت فاونډیشن او د کلي زموږ یو ارفن ویلفیر سوسایټي ده نو هغې سوسایټۍ په مدد سره هغې کې ما سره واصل فاروق دی رفعت الله اسد دی حاجي عثمان علي ناظم دی ثاقب افتاب ناظم دی چنګیز دی او زموږ نور ملګري پکې دي نومونه رانه شیر دي صدر اسلام دغه ملګري به ان شاء الله په هغې کې مونږ فنډینګ شروع کړی دی او دا د دې کلي د لوکل خلکو په وسایلو باندې به ان شاء الله د اختر د فوډ په دغه تیارې دغه چې دی د هغوی د ضرورتونو رمضان کې هم ان شاء الله څه فیملیز مونږ آیډنټیفای کړو بله ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 2 کې د کپړو تقسیم وکړو زموږ عرفن د سکول د کپړو یونیفارم داسې ان شاء الله په دې بل پرایمري سکول کې نمبر 1 کې ان شاء الله څو ورځو کې هغه ډسټریبیوشن به وشي ورسره د رمضان هم د وشي نو په دې ټولو دایرو کې موږ وایو چې دا عرفن خصوصا سپورټ کو ډیسیبل سپورټ کو او ویډیوز کوم بیواګانې زموږ خویندې دي دا سپورټ کو نو دا به ان شاء الله کو او د کلي څومره زموږ استطاعت والا خلک دي دا ستاسو د پروګرام ګوري یا تاسو سره په دغه کې ایډ دي هغې ټولو ته زما دا گزارش دی چې د کلونو راځي دا پروګرام مونږ کلي کې چلو بلا تفریح کې چلو یعنی که څوک زموږ داسې به و چې د پولیټیکل افیلیشن نه د ژبې نه د مسلک نه د رنګ نه د محلې نه بالاتر دا کار مونږ کوو نو هغه ټولو خلکو ته چې شتمن خلک دي هغوی ته دا گزارش دی چې ما سره یا واصل فاروق یا دا نور زموږ حاجي عثمان علي او ثاقب افتاب دا نور ملګري سره تاسو رابطه کوله چې خپل تعاون خیرات زکات صدقات دوی سره جمع کړي او ان شاء الله خیر به هغوی ته هم رسي تاسو ته هم رسي او د بل په مدد کې در اصل خپل ځان ته خیر پیدا پیدا کول دي نو ان شاء الله د نورو رجوع اخترونو غونډې به دې کې ان شاء الله भरपूर زموږ کمپین وي د ټولو اړخونو به موږ کوشش کوو چې خلکو ته مدد ورسوو. ثانک یو سر جی سر تاسو ډېره مننه مهرباني جی شکریه مینوالو داو زموږ ډېر خوږ مشر خالد وقاص چمکني صاحب چې کوم د الخدمت فاونډیشن صوبایي سر دی موږ ډېر شکریه ادا کوو چې د ډېر مصروف ترین ټایم کې موږ له ټایم وایستو چمکني ټي وي سره خبرې اترې کې په دې خبر تاسو نظر غوړ الله پام